ابل مور د مفتی سردار علي حقانی رحمت الله علیه د قبر نه چا جنگله وړي د مسلمانانو دي دا به تاسو اوریدلی دا هغه د قبر نه چا جنگله وړي دا زمونږ د مسلمانانو عالم دی قسم یو عالم دی او د عالم خبره کوم نبی اسلام فرمای چې د عالم مرګ د تمام عالم مرګ دی عالم هم دی او شهید هم دی نن د هغه د قبر نه چا جنگله وړي د زما محترمو زما رب اعلان وکړ او پیغمبره او نبی رسول الله مبارکه اے زما محبوبه کم چې ستا شاګردان دي او ستا غلامان دي الله دې موږ په ټول شوق او ذوق سره غلامان د نبی رسول الله یو ټول امن اے زما پیغمبره او زما محبوبه په مختز مکه کې چې کم ستا غلامان دي په خپل ذات باندې قسمی کم چې په مختز مکه ستا غلامان دي دا ټول ما د جنت سرداران ګرځولي دي ټول څوک سبحان الله چې کوم د پیغمبر غلام شو او زندگی د پیغمبر د زندگی سره موافق شو هغه زما رب ته محبوب دي زما محترمو او زما رب ته دومره محبوب دي چې د هغه پیزار یو خوا طرف ته او ټوله دنیا بل طرف ته د هغه پیزار د پیغمبر د غلام پیزار د ټوله دنیا نه افضل دي زما محترم و چې زندگی اله د پیغمبر په دغه باندې تیر شي داسې نه چې ټول عمر دروغ وکړي دوکې وکړي زما محترمو غلاګانې وکړي او بیا چې کوم دی نو چغې وې چېرې چې زه خو مسلمان یم یاره چې زه خو د پیغمبر امتي یم په کومه خوله باندې مړه ته دا خبره کې چې ته مسلمان له دوکه ورکې ابل مورې د مفتی سردار علي حقانی رحمت الله علیه د قبر نه چا جنگله وړي د مسلمانانو دي دا به تاسو اورېدلی دي دا هغه د قبر نه چا جنگله وړي دا زمونږ د مسلمانانو عالم دی قسم یو عالم دی او د عالم خبره کوم نبی اسلام فرمای چې د عالم مرګ د تمام عالم مرګ دی عالم هم دی او شهید هم دی نن د هغه د قبر نه چا جنگله وړي د زما محترمو د بازان ته مسلمان ویم دغه شی چې ته خرڅ کې او تا به را روان کړي چې بای زه ویم د هغه د وینې د هغه د شهادت وینې د هغه په قبر باندې اوچې نه دي نن تا د هغه د قبر نه جنګله وړه ظالمه تعالی شرم نه درته تعالی حیا نه درته قسم دې ته به الله ته سوی بیا به داسې کار کېږي هغه یو سړی وجي دا هغه جنازه روانه کړې و دا عمل به زمونږ وي جنازه روانه کړې و جنازې کټ پسې جوخ جوخ سپی روانو هغه سپی به شړو هغه به راته سپی به شړو راته به تر دې پورې غټه تیږه ورپسې راواغشته چې دا سپی د جنازې کټ سره څه کوي وایي هغه سپی الله تبارک وتعالی ګویا کو اواز وکړ وایي تاسو ما ولې شړې زه د عمل یم د پسې روان یم د ما محترم زموږ عمل به داسې د سپو په شکل کې بیا رواني موتا ورنه دا کارونه شي قسم دی چې زموږ عمل په زنکدن کې تا کوم ګناونه کړي دي او کومه د پیغمبر نافرمانی دی کړې یو سړی زنکدن وفات کېده خلکو ته د کلمې تلقین کو د کلمې په ضد د اواز کو وی مال شراب وروړي مال شراب وروړي چا ورته شراب ولې غواړي ظالمه کلمه وایا زنکدن دی هغه ما ټول عمر شراب څکلي دي ټول عمر مې دوکې کړې دي کلمه د ما په خوله نه راځي او چې داسې زندګي راشي چې کلمه د په خوله نه راځي زما محترمو بیا به څه کې او د دنیا نه بې ایمانه لاړې د دنیا نه کافر لاړې ټول عمر دې د مسلمان ټاپه والده مسلمان چغه دی والده د پیغمبر د امتی چغه دی والده زه مسلمان هغې ته ویم چې کلمه تېره کړي ایمان قبر ته یوسي دا مسلمان دی او مسلمان دې ته نه ویم چې په ظاهر مسلماني نور د غلاظت او ګندګو ډېرانو لټکي الله دې معافي کړي زما محترم ورځې زندگی دا د پیغمبر د زندگی موافق کې دا د پیغمبر د زندگی سره یو شان تېره کې داسې نشوه قسم دی چې دا په خپله پلیته خوله باندې بیا پیغمبر ته لګی چې ستا امتي او پیغمبر زما د پهچان نه انکار وکړي چې یاره جیزې خو نه پېژنم زما امتي نه دی زما رب د پهچان نه انکار وکړي چې زما بنده نه دی او که بنده دیم نو زما حق نه دی ادا کړی کافر دی وی خو بیا به څه کوو الله دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.